अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बजट पेश को او تاسو ته پته ده چې په هر څه باندې ټیکس ولګېدو، خو یو خبره ډیر په تواتر سره په میډیا چلیږي او هغه د فایلر او نان فایلر. ما وی چې د نان فایلر او فایلر د فرق درته وایم، او حکومت چې کومه داوا کوي چې نان فایلر ټیکس نه ورکوي، آیا دا داوا صحیح ده او کنه ده؟ زمونږ دلته د ټیکس محکمه چې دا هغه اف بی آر دی، کم چې ټیکس راټولي. نو پاکستان کې دوه قسمه ټیکس دي، یو ته ډایرکټ ټیکس دی او یو انډایرکټ ټیکس دی. ډایرکټ ټیکس هغه دی چې کله ستا د کال په اخره کې تنخواه والی یا کاروبار دی کړي، نو ته یو گوشواره جمع کې او په هغې کې تا لیکلي چې دومره زما آمدنو، دومره زما خرچي وشوې، دا مې منافع ده، نو په هغې باندې ته ټیکس ورکړي. دا ډایرکټ ټیکس دی. دا پاکستان کې تقریبا 30-40 لاک خلک دی، ډیر کم دی، پکار ده چې سیوا شي. او بل طرف ته انډایرکټ ټیکس دی، ادا دی چې هغه په هر چا باندې لګي، کو دیاړي مار دی، کو هغه رکشې چلولو والا دی، کو هغه ویګن ډرایور دی، کو د ټرک ډرایور دی، کو سبزی فروش دی، کو پی خرڅوي، کو دکان دی، په هر چا هغه انډایرکټ ټیکس دی. او هغه څنګه دی او عام عوامو باندې دی څنګه دی؟ ادا دی چې په بجلی کې ته 9 قسمه ټیکس ورکې، دا هر سړی ورکوي چې څوک بجلی استعمالي. په ګیس کې ته ټیکس ورکې، دا هر سړی ورکوي. په اوبو باندې ټیکس ورکې، دا هر سړی ورکوي. اوړو باندې ټیکس دی، په ټیپرو ټیکس دی، په میډیسن ټیکس دی، په غوړو ټیکس دی، په چینو ټیکس دی، په نومي شي ټیکس دی. او دا انډایرکټ ټیکس هر سړی ورکوي. نو د دوی دا ګیله چې نان فایلر ته مراعات به کمو، او نو دا انډایرکټ ټیکس خو په ټول پاکستان کې هر سړی ورکوي، کو فایلر نم دی نو ټیکس ورکوي. د مسله څه ده؟ مسله دا ده چې دوی په اشرافیه ټیکس نشي لګولی. د هغوی د ججانو، د بیوروکریټس، د جرنیلانو، د غټو غټو میډیا هاوسز اربونو کربونو ټیکس پکېږي، هغوی ته غږ نشي کولی. نن په پریس کانفرنس کې د وزیر خزانه نه یو صحافي ډېر ښکلی تپوس وکړو چې تاسو د نان فایلر باندې سیمونه بندوي. زموږ په دفتر کې یو کس 45,000 روپۍ تنخواه ده او هغه پسې سیم بند کړی، او چې په دوبۍ کې د 12 ارب ډالر خلکو اساسي اغستی چې پای کې وزیر داخله محسن نقوی دی، د ډیرو جرنیلانو نومون دي، د ججانو دي، د صنعتکارو دي، د میډیا هاوسز دي، د سیاستدانانو دي. هغوی نه تپوس نشي کولی او د 45,000 چې چا تنخواه ده د هغه پسې مو سیم بند کړی دی چې ته ټیکس نه ورکې. نو د دغه جواب بیا د وزیر خزانه سره نو. مسله دا ده چې کم اشراف یا دا کم چې د ملک په وسایلو باندې قابض دي، داغه د پاره کو ته بجلی 100 روپۍ هم کې، نو په هغه څه فرق نه پریوزي. هغه ته الټا 15,000 یونټه بجلی فری ده، 2-3,000 لیټره تیل ورته فری دي، ګیس ورته فری دي، ټلیفون ورته فری دي، او عام سړی ته دا هر څه چې دي په هغه اثر اندازه دي. نو دا نان فایلر د پاره بیا دوی دا وکړه چې د فایلر لا په یو شي باندې ټیکس 3% دی، په پراپرټۍ د 5 کروڑ نه چې کمی، نو په نان فایلر باندې 6% دی. او چې د 15 کروڑ نه پراپرټي بره شي، نو په فایلر باندې 15% دی او په نان فایلر باندې 40% دی. نو 15 کروڑ د عام خلکو سره نشته، هغه دغه غټ سرمایه‌دار دي، جاگیرداران دي چې دا پیسې په 2 نمبر طریقه دوبۍ ته، فرانس ته، لندن ته رسي او دوی په لاس نشي اچولی. نو ټوله نزله په ټوله زوري په دې غریب عوام دی چې کم انډایرکټ ټیکس باندې تباہي ولا وکړه. اوس چې کم دغه روان دی پای کې سیلري کلاس هم تباه کو. سیلري کلاس داسې تباه کو چې دی وخت کې پاکستان کې تنخوادار طبقه 264 ارب روپۍ سالانه ټیکس ورکوي، او ستا ایکسپورټرز چې دي، ایکسپورټرز او ریټیلر صرف 80 ارب ټیکس ورکوي. او په سیلري کلاس باندې دا چل ورسره وکړو، ډرامې وکړه چې 25% مولا تنخواه سیوا کړه، د 16 نه د 18 پورې، او بیا 22% او 15% تنخواه ولا په بیسیک سیلري کې سیوا کوي. ډېر لږه اضافه لکه د یو کس تنخواه چې 15,000 سیوا شوي، نو په هغه باندې ټیکس 22,000 لګېدلی، نو هغه ته هیڅ فرق نشو، الټه 2,000 روپۍ تنخواه کمه شوه.
دا ټولې دا خبرې دي چې کم د نان فایلر او د فایلرو نو د حکومت دا سټانس یا دا موقف چې نان فایلر ټیکس نه ورکوي د ټول نه سیوا انډایرکټ ټیکس نان فایلر ورکوي دا 3-4% چې نان فایلر کسان دي هغوی ته دوی هیڅ نشي ویلی هغه اشراف یا دا ججان دي جرنیلان دي بیوروکریټ دي د دې غټو میډیا مالکان دي هغوی ته دوی هیڅ نشي ویلی او غټ انډسټریالیست دي هغوی ته دوی هیڅ نشي ویلی او زور ټول په دې عام خلکو دی نو دغه د فایلر او د نان فایلر فرق او ډرامه وا ما وی چې تاسو په پوهه کم امید لرم چې تاسو په دې کې پوهه شوي او کو پوهه شوي نو کمنټ پیو کې ویډیو ډیر شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته